العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درۃ الالحاد درسونه روان دي. نن زمونږ د درس عنوان او خلاصه ده جدید مغربي فکر او فلسفه څومره خطرناک ده. موږ له دا پیژندل پکار دي. حاکم وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې دا مغربي فکر او فلسفه خطرناکه شوی. موږ چې کوم پرون درس نو موږ ویلو چې نوجوان نسل به د الحاد نه څنګه بچ کو. دا د ټولو مسلمانانو ذمہواری ده چې چا دا کلمه ویلې وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ځان ته مسلمان وي. که هغه د هر مکتب فکر سره تعلق ساتي نو مولوي صاحبانو هغه به د خپل نسل نوجوان نسل د الحاد نه بچ کولو کوي، کوشش به کوي. موږ ویلو اول وضاحت موږ کړو چې اول د ماشومو دیني تربیت پکار دی. دویم نمبر دا چې د ګران او قیمتي سکول والا اکثر د دین په حواله سرکار خرابوي نو د سکول په انتخاب کې د بچو د تعلیم په انتخاب کې لږ کوشش پکار دی. دا نه چې ته د دنیا تعلیم سره بچي ستاسو نه کی عقیده خراب نه کی. دریم دا و چې منګه د علماء کرام مجلس ته خپل بچي بوزو خپل هم د علماء کرام مجلس کې شرکت کو. څلورم وضاحت موږ دا کړو چې بچو ته دینی مسائل خودل دومره ضروری چې هغه په خپل 24 غنټه وخت تیر کی او خپل عقیده او خپل نظریه ورته وخایو. پنځم وضاحت دا موږ کړو چې سوشل میډیا نه د بچو ساتل دا ضروری دي. کني شو ساتل نو دومره ورته چې بچیا د الحاد پیجونه مکولاون سبا یو دومره دنیا ټکه کړي سوشل میډیا. دا مرګري پرون یو اعتراض مکو بای چې دا کم ملحدین دي ګوره دا په اردو باندې نه پويږي، د اکثر انګریزي دا کوي. خدا دلته وي تاسو ګورئ په فیسبوک باندې به ټول وي اردو خوانان لګوي. نو دا مطلب دا چې منظم انداز سره دې لپاره پیسې ملاويږي د خلکو لا د اسلام خلاف پروپاګاندا کول صرف واحد د اسلام خلاف. تاسو ګورئ دا سونه چې دلته دهریان دي ملحدین دي، نه د يهودیت خلاف پوسټ کو، نه د عیسایت خلاف پوسټ کو، نه د هندومت، صرف اسلامي ټارګټ کړی دی. مولوی صاحبانو نو موږ لا پکار دي چې خپل بچی سو کو د دې پیجون نه سکو بچ کو ورته وایو. دا شان ته کې شپږم وضاحت موږ دا کړو چې بچی د داسې دوستان نه بچ کول پکار دي چې دا غوي عقیده او نظریه سوي خراب وي. مولوی صاحبانو نو د دې هم ضروری ده. وم دا چې دا په نوجوان نسل کې د الله او د الله د رسول محبت پیدا کول ضروری دي. مولوی صاحبانو اتم وضاحت داو چې د نو تحریکونو نه د نو ډلو ټپلو نه څوک خپل بچی محفوظ وساتو. نه هم وضاحت داو چې خپل نوې نسل د خپل خسته اسلامی تاریخ نه خبر کو چې منګه یو قوم یو، منګه یو مولوی صاحبانو دنیا ته تهذیب من خودل دي، اخلاق من خودل دي، ترقی من خودل دنیا ته. خپل تاریخ نه خپل بچی خبر کو چې کله خپل تاریخ خپل ثقافت نه خپل د ژوند تیرولو د اجتماعي او د انفرادي ژوند تیرولو اصول نه خپل بچی خبر کو. اس کله کې دې نشي چې موږ نه ملحد شي. نمره خسته دین به سړی پری دی او به ملحد کیږي. بي اصول دوی ژوند تیرې. مولوی صاحبانو زمونږه خو ګره هر مذهب مشر معلوم دی کنه، د دوی مشر معلوم دی. الحمدلله موږ یو نظریه لرو کنه، دوی څه نظریه لري کنه، هیڅ نظریه نشته. بس د زناورو نم بدتر ژوند تیرې ته سوچو کا. دا شان ته لسم وضاحت دا چې الله ته مناجات کول پکار دي. مولوی صاحبانو چې الله منګ ته زمنګ اولاد ته او ټول مسلمانانو ته په ایمان باندې استقامت را نصیب کا. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې انسان به سار مؤمن او ماخام به کافر وي. هغه وخت نن سبا داسې زمانه راغلی. نو راځو خپل درس تنن چې موږ وایو چې جدید مغربي فکر او فلسفه دا څومره خطرناک ده. کوم وجوهات دي چې هغه بیان کو او تاسو په دې باندې عمل وکړو. مولوی صاحبانو دا ضروري ده. دا زموږ د ټولو مسلمانانو لپاره پکار ده چې دا وجوهات موږ وپېژنو. ځکه کم علماء کرام طلباء کرام چې د الحاد رد کوي او هغه د وجوهات نه پیژندل هغه په دې کې به مشکلات وي. مولوی صاحب عبارت شروع کړه نور سم موجود. اول وجه جدید مغربي فکر او فلسفه یو مکمل ضابطه حیات د قدیم یوناني فلسفي چې و هغه غیر مربوطه و. په هغه کې خود الهیات متعلق فلسفه خپل رائے ورکړي و یا یې شاخونه و د هغه نه. مولوی صاحبانو جدید مغربي اول وجه چې دا یو مکمل ضابطه حیات ګرځیدل ده. یو قدیم یوناني فلسفه و هغه غیر مربوطه و. سوا پای کې د الهیات متعلق د فلسفه خپل رائے ورکړي وي. فیثاغورس نظریه و. مولوی صاحبانو بار بار ویلی دي فیثاغورس ته نظریه پیش کړي و. فیثاغورس دا ویلو فیثاغورس دا ویلو چې دا نور چې دی دا مرکز دی، نور مرکز دی، د ځمکه غیر چاپیر دغه نه ګرځي. د مقابله کې بطلیموس کوم نظریه و. د بطلیموس داسې نظریه و هغه ویل چې کائنات مرکز د ځمکه ده. دغه شان د الهیات متعلق د سیارو متعلق باغوي نظریه ورکولې خو هغه سو مولوی صاحبانو هغه یو غیر مربوطه و.
مګر جدید مغربي فلسفه چې دا یو نظام حیات ګرځېدلی ده دا هغه انسان لپاره تشکیل شوی دی چې کوم بالاتر حسین منکر دی کوم مذهب مني نه مابل طبيعت سيزونه مني دیو هر تر ځان آزاد تصور کوي. اوس دا مغرب فلسفه چې د انسان د ذاتی ژوندۍ نه واخله د اجتماعي ژوندۍ د کور نه واخله بازار پر معاشري نه واخله د ریاست پورې ژوند ټول شوبو ولسبانو د ریاست د پاره کومه نظریه ده چې وایي چې ریاست او مذهب جدا جدا سيزونه دي. مذهب به د ریاست په کارونو کې دخل نه لري. دا د کومې فلسفه شابسي ماشاءالله ګوره تاسو اوس پته ده چې د سیکولرزم نظریه ده چې بای مذهب د ځان سره سمبالو ساته دا به اجتماعي امور ته نه راولي. ګوره تاسو الحمدلله تاسو په پوه شولې زمخه دا فکر مکمل طور اسلام سره متصادم نه دی. هر جز اسلام هر جز سره مخالفت کړی دی ځکه اسلام هم یو مکمل نظامی حیات دلته یو څو افکار او مسله نه ده. دلته د یو نظامی حیات د بل نظامی حیات سره تصادم دی. آزاد انسان مقابله د هغه انسان سره د کوم چې د سوي انسان آزاد دی. موږ وایو انسان آزاد نه دی. موږ د الله بندگان یو. موږ عبد الله یو سيو د الله بنده یو. موږ له الله قوانین متعین کړی دي. د دوی د پاره دوی وایي چې بای زمونږ قوانین چې دي موږ لسی شه دي. نو مولوی صاحبانو د کوم چې جدید مغربي فکر او فلسفه ده مولوی صاحبانو دا د هغه انسان د پاره تشکیل شوی ده کوم چې بالاتر هسته نسلی دوی منکر دي. مولوی صاحبانو نه کوم مذهب مني نه کوم مابعد سيزو طبيعتي سيزونه مني. دوی هر طرح انسان څه کوي دوی وای انسان آزاد دی. نو دا مغربي فلسفه چې دا د ذاتی زندګۍ نه والا د اجتماعي زندګۍ د کور نه والا د بازار پورې د معاشري نه والا د ریاست پورې د هر یو د ټولو د پاره څه کړل هدایت ورکوي. ور دلته سرمایه‌دار نظام دی کنه دا اوس د یورپ فلسفه ده کنه. دا مولوی صاحبانو دا اوس معاشي نظریه ګرځولې ده. دغه شان ته کې سیکولر نظریه راوستې ده سیاسي نظریه ده. مولوی صاحبانو پوهیږي کنه پوهیږي. نو دا ټول چې دي اوله وجه د دې دا شول چې دا یو مربوطه یو نظام ګرځیدل. دوه موجه جدید مغربي فکر او فلسفي دایره وسیده کوم چې قدیم یوناني فلسفه او هغه چې اسلامي معاشره دراغله نصریب محدود ځایونو کې وو مدارس او علمي مراکزو کې وو او د دې سره چې کوم وابسته افراد د هغه سره یې تعلق او د جدید فکر فلسفه د عالمگیر فلسفه ګرځیدلې ده. د هر شوبجات د خلکو سره وابسته ده او د هر شوبې خلک تر متاثر دي که هغه فلسفه وایي او کنه وایي. کدا فلسفه پیژني او کنه پیژني ځکه دا مغربي میډیا ډیره منظم طریقې او شکل سره په ټوله دنیا کې خورا کړې ده. د فلمونو په ذریعه ډاکومنټري په شکل کې ټاک شوز په ذریعه د اخباراتو په ذریعه د رسایلو کتابونو په ذریعه په ټول دنیا کې خورا کړې ده. او نن سبا د انټرنیټ دور دی د سوشل میډیا په ذریعه سره نو دا فکر د قدیم فکر نه زیات متاثر کن او زهريله دی ځکه قدیم فکر صرف اهل علم پورې محدود او هغه قاعده خراب کړي ولکه معتزله او نور د دې فلسفي خطرناک کېدل ډیر زیات دي چې واسطه یې ټول جهان سره. مولوی صاحبانو د جدید مغربي فکر او فلسفه دوه موجودات چې د دې دایره ډیره وسیع ده. قدیم یونانی فلسفه چې وا چې کله زمنګ معاشره د مسلمانانو معاشره دراله نو هغه صرف یو څو ځایونو پورې محدود و. مدارس او علمي مراکزو کې و. په مدارسو کې به بحث کېدل د منطق اصول به بیانېدل او معتزله په دې باندې څه شو گمراه شو. څه شو د عقل په بنیاد باندې وای په الله باندې لازم دی او چې چا ګناي کبیره وکړه دا بس کېږي چې د سزا ورکړي. ويره اعمال نه تلل کېږي. اعمال ولې نه تلل کېږي؟ وای الله وای اعمال جسم نه لري جوهر نه دی. د جوهر او د عرض عاقسي چې کله رانه وته نو خلک سکړه گمراه کړه. مولوی صاحبانو دغه شان کې هغه یو محدود زی پوریو لیکن دا یو علمگیر فلسفه د مولوی صاحبانو. دا جدید مغربي فکر او فلسفه دا یو علمگیر ده. دا د هر شوبې حیات د خلکو سره وابسته ده. که هغه د هر سړی د دینه متاثر ده. که څوک فلسفه پیژني او کنه پیژني که څوک فلسفه وایي او کنه وایي دا د دنه متاثر ده. مولوی صاحبانو د په ټوله دنیا باندې لاګو کړی دا. د څه په ذریعہ باندې د فلمونو په ذریعہ باندې د ډاکومنټري په ذریعہ باندې ټاک شوز په ذریعہ باندې د اخباراتو په ذریعہ باندې د رسایلو په ذریعہ د کتابونو په ذریعہ په ټوله دنیا کې دا سکړه مولوی صاحبانو خورا کړی دا. نن سبا خو د انټرنیټ دور دی مولوی صاحبانو د سوشل میډیا په ذریعہ سره دا دوی خوروي. نو قدیم فکر نه داسې شه دی مولوی صاحبانو دا زیات متاثر کون دی او دا ځکه دا ډیر زیات زهريله دی ځکه قدیم فکر چې وکنه قدیم فلسفه صرف اهل علم پورې تعلق لرلو. څه کولو؟ اهل علم پورې تعلق لرلو. د اهل علم عقیده خراب کړي و.
لیکن د دې د عامو خلکو عقیده هم خراب کړله. دریم وجه د مغربي فکر پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ مادي قوتونه او وسایل موجود دي. قدیم یوناني فلسفه چې کله ترجمه شوه او د مسلمانانو په معاشره کې داخله شوه، نو هغه وخت کې مسلمانان غالب وو، هغه فلسفي والا یا خو معدوم وو یا که موجود وو هغه مغلوب وو. او اصول دا دی چې غالب د مغلوب سیز خپل کړي دومره ترې نه متاثره کېږي، او کله چې مغلوب قوت د غالب سیز خپل کړي نو ډېر زیات ترې متاثره کېږي. نو دا چې مغربي فکر او فلسفه ده، نو دا د هغې ځای نه پیدا شوې ده چې مغرب په هر لحاظ سره طاقتور دی، د دنیا په لحاظ سره د دین وروسته د مغرب مادي قوتونه دي چې دا خوروي چې هغه ورلډ بینک دی، IMF دی او نورې ادارې. مولوي صاحبانو نن سبا د IMF په جال کې موږ راګیر یو که نه، دا د بجلي دا حال دی چې ټول پاکستان کې بجلي نشته دی، د پټرول وګوره، د خوراک وګوره، دا زموږ ټول نظام د هغوی په لاس کې دی. رونو خفه کېږو به نه، موږ بالکل لاندې بالکل په پستۍ کې و آخري درجه کې پراته یو. دې نه وروسته خو هېڅ دغه نشته چې ستا وطن زرعي وطن دیوالیه شي که نه، او دیوالیه کېدو ته دغه شي چې خپله بجلي ستا وي، خوراک ستا وي، هر څه وي، او واک اختیار د بل وي. دې نه به موږ نور څه لاندې ځو. نو دا جدید مغربي فلسفې نه وروسته مادي قوتونه او وسایل موجود دي. قدیم یوناني فلسفه چې کله ترجمه شو او د موږ معاشرې ته راله، هغه وخت کې موږ غالب وو مولوي صاحبانو. د هغې فلسفې والا معدوم وو، یوناني فلسفې والا معدوم وو، که معدوم نه وو هغه مغلوب وو. او اصول دا دي کله چې ګوره غالب د مغلوب خپل کې نو دومره نه متاثر کېږي. یو غالب قوم دی که نه، اکه ستاسې خپل کې دونه نه متاثره کېږي. لکه اوس زمونږ خپل لباس دی، زمونږ دغه شرعي لباس دی، په ده کې زمونږ یو خپل دغه دی. مولوي صاحبانو اوس که چېرته موږ د هغوی دغه خپلو نو هغوی موږ نه متاثره کېږي. که موږ د هغوی پینټ پتلون او ټای استعمالو موږ نه هغوی نه متاثره کېږي، موږ نه په دې خپل لباس کې هغوی متاثره کېږي. هغه وخت چې کله راله دا یوناني فلسفه زمونږ معاشرې ته راله مولوي صاحبانو، موږ ته نو متاثره. نو دا اصول هم دا دي. او دا جدید مغربه چې د مولوي صاحبانو دا اوس د کوم ځای نه پیدا شوې ده؟ دا د هغه ځای نه پیدا شوې ده چې مغرب څه شی دی؟ دا طاقتور دی مولوي صاحبانو. نو د ده نه وروسته د مغرب دا مادي قوتونه دي، دې مادي قوتونو د استحکام په وجه باندې څه کېږي مولوي صاحبانو؟ دله تقویت ملاویږي. نو د دې په وجه دا ډېره خطرناکه ده. دا درې موجه دی وه. څلورم وجه د جدید مغربي فلسفې هغه شعائر او اصطلاحات دي کوم چې دوی د عوامو دوکه کولو لپاره استعمالوي. دلته ودرېږه مولوي صاحبانو. څلورمه وجه دا ده چې هغه شعائر او اصطلاحات د عوامو دغه د دوکه کولو لپاره ازادي ده، مساوات دي، ترقی ده. دا څومره ښایسته ښایسته نومونه باندې به څه کوي مولوي صاحبانو؟ نو د دې په وجه باندې دا څه کوي؟ مخکې یو هر سړی ویل که مساوات پکار دی او ازادي پکار ده او ترقي پکار ده. جدید مغربي فلسفې ښایسته اوازونه اوچت کړي دي چې هر انسان د ازادي ورکړي، مساوات پکار، ترقي یافته کېدل، روشنخیالي، انساني حقوق، داسې نور الفاظ په معاشره کې خواهد. روشنخیالي پکار ده. بجلیګر رحمت الله علیه به څه ویلي چې ته ماته دا دا کوه زه به تعالی کوم. روشنخیالي پکار ده. انساني حقوقو، د انساني حقوقو دوی چې دا کوم قانون پاس کړی دا د نبی علیہ السلام د اخلاقو یو معمولی نمونې ته هم نشي رسېدلی. نبی علیہ السلام موږ له دا هم را هدایت بیان کړي دي چې دا اقوام متحده والا به څه بیان کړي. نبی علیہ السلام خو وایي چې تاسو په څه کوئ؟ په سوړه کې وایي او د اسمات یې مه کوئ چې میږانو ته نقصان ورسېږي. حشرات الارض په باره کې نبی علیہ السلام وایي چې څاروی حلالې د هغه مخکې چاړه مه تېره کوه. دغه څومره زمونږ الحمدلله دا اصول موږ له چا بیان کړي؟ زمونږ اسلام الحمدلله اصول موږ ته بیان کړي دي. نو دوی دا ښایسته ښایسته نومونو په ذریعه سره مولوي صاحبانو څه کوي؟ دا خوروي. نومونه ښایسته دي. پنځمه وجه جدید فلسفې د اسلامي اصطلاحاتو شکل او صورت بدل کړو. دوی یوازې خپل اصطلاحات نه دي خواره. مولوي صاحبانو جدید مغربي فلسفه چې ده که نه د اسلامي اصطلاحاتو شکل او صورت بدل کړی دی. یوازې خپل اصطلاحات نه دي خواره کړي بلکې د اسلامي او د اسلام د اصطلاحاتو خرابوالی کړی دی. څنګه مستشرقین دا عبارت ویو مولوي صاحب؟ هغه څنګه کوم چې مستشرقین دي دوی مغربي فکر د اسلام په اصطلاحاتو کې استعمال کړو. دوی د اسلام تصور داسې پیش کړو کوم چې مکمل طور د مغربي فکر او فلسفې سره یو شان وي او د مغربي فلسفې د بنیاد سره موافق وي. دوی دا څه کوي؟ کوشش کوي مولوي صاحبانو. دوی جهاد دی، په جهاد سره د اسلام سره راځي اوچتوالی راځي مولوي صاحبانو. احادیث مبارکه دي. دوی په اسلام باندې څوک د دهشتګردۍ نوم یې کېغوستو. دغه شانته کې اسلامي اصطلاحات سزاګانې دي. په قصاص کې څه شی دی؟ حیات ژوند دی. یا اولی الالباب، ای د عقل خاوندانو. دوی څه کړه؟
هغه باندې رد کوي مولوی صاحبانو هغه اسلامي اصلاحات سکله مولوی صاحبانو هغه کې خلکو له ویل چې د دا ظلم دی د دا ظلم دی نه دا خبره نه ده مولوی صاحبانو مشپکه موجه جدید مغربي فکر او فلسفي کمزوریان مخې ته رانغلي په فکر او فلسفه کې څه خرابیان وي نو دیو ډېر خيارتیا وکړه او هغه کمزورتیان یې پټې کړې اگر که څوک راوچت شي نو هغه په سیده سي پروپاګاندا وکړي چې هغه خاموش شي مثلا تاسو ګورئ دا غټ سیاسي مظالم معاشي جال ګوره دا معاشي مولوی صاحبانو دا شپږمه وجه دا ده چې د دې فلسفي کمزوریان مخې ته رانغلي ګوره پاره فلسفه کې پار فکر کې څه کمزوري وي هغه کمزوریان مخې ته رانغلي د ډېر خيارتیا سره کمزوریان سکللې پټې کړې مولوی صاحبانو دا انجیوګان دي کنه د هغه غن پټي څه کوي دا انجیوګانو په ذریعہ باندې دلته ګوره څومره معاشي ظلم روان دی کو نه دی روان یار ته دا وګوره هر سړی د خپل حصے رزق نه محروم کړي دی او کنه دی محروم کړي ګوره دا عبارت یو د دنیا څومره فیصد دولت څومره خلکو سره موجود دی ټول لیکل شوی دی غریب او امیر په درمیان کې د دومره فرق دی چې د دنیا دولت سره د یو څو کسانو په لاس کې راتلل د یو تحقیق مطابق په دنیا کې د 80% آبادی سره صرف 6% دولت دی او د 6% آبادی سره د دنیا 80% دولت دی دا دومره غټ فرق دی دولت صرف د یو څو کسانو په لاس مولوی صاحبانو د دې مغربي فکر او فلسفي خامې مخې ته رانغلي دوی دومره ظلم خور کړي د دې ظلم باوجود هم چې 6% خلکو سره د دنیا 80% دولت دا ظلم دی کنه دی ظلم دی کنه د دنیا رور دا مظالم راوستي دي د باوجود هم خلک رور ابلوز د سکول کې هغه واقع شوی ده هغه چې جنکو هغه د امریکایي سکول کې کدا چرته په مدرسه کې داسې واقع شوی نن به دا ټوله دنیا به د فیسبوک نه ډکه کړي ټوله دنیا به دا ټي وی ان والا به روان و چې دا مدرسه ولا د دې مدرسه لیکن د امریکایانو سکول دی دا غوي د ماماګانو سکول دی نو څوک ولا سن شي ویل مولوی صاحبانو د دې فلسفي خرابین دوی مخ ته نه راولي او دا سوچ دا میډیا د مسلمانانو میډیا ټول دا غوي د پاره کار کوي د اسلام د پاره دوی دونه کار نه کوي موږ په دې باندې خپل وضاحت کړو مخکې درسونو کې چې خپل مسلمانانو لپاره پکار دي خپل میډیا سنټر جوړول پکار دي چې صرف د اسلام پکې سکیږي د اسلام پرچار پکې کیږي د اسلام حقانیت پکې بیانېږي دا ګورن سبا وخت ډیر ضروري دی وموجه بعض مسلم مفکرین د مغربي فکر او فلسفي باندې په نشول بعض اسلامي مفکرین د مغربي فلسفي په وینندلو کې خطا شو نو مغرب ته د دې حاملین میلاو شول او یورپ د دې لپاره خپل تربیته کسان هم تیار کړي دا بس کوم موضوع کې تیار کړي مستشرقین تیار کړي وکنه بعض مسلمانان مفکرین دي په دې باندې پوه نشي اوس غامدي د کافر خورته نشي ویلې خو لیکن د یورپ د پاره کار کوي دغه شان د انجینر مرزا شو دغه شان د غلام احمد قادیانی خو مردار خو اخو بل خو دا غلام احمد پرویز شو کم چې منکرین حدیث مشرو دا د مسلګورو د مسلمانانو په معاشره کې داسې نور په زرهاو دي مولوی صاحبانو په زرهاو داسې خلک څه دي دوی د مغرب د پاره د کار وکړو یا خو په فلسفه باندې پوه نشو او یا د پیسو د پاره سوکړو هغه هلکه مسلمان مال ادا کړي نن خلک قران پرې دي خو غامدي اخلي یو خو چې غامدي سو ویل د خبره بټی کی تور د قران صریح حیات به ودا به نه منل سره نو دا د یورپ د پاره کار کوي سموي جدید مغربي فکر زګړې خطرناک دي چې دا مذهب مکمل طور باندې نه ختموي بلکې مذهب ناکاره بل څه باندې دا ډیره خطرناکه وجه ده دا جدید مغربي فکر او فلسفه چې دا مذهب دل نه ختمي نور مغربي نور چې سونه د غراغلي دي کنه مولوی صاحبانو سونه نظریه چې راغلي قدیم یونانی فلسفه چې را لغوي د مذهب د ختمولو کوشش کو زمونږ مسلمانانو په سره پاسه د شریکه باندې څیک دړي وړي کړل دا د مذهب بیکاره کی مذهب خو به موجود وي نو دا ډیره خطرناک شو د مذهب چې کله یاد ساته کچرته د مذهب په ختمولو په سره پاسې دلی وي ټول علماء به دا کار کوله د جواب وکاو د مذهب موجود دی نو یې روي بزاده اوسو کسانو ذمہواری چې بد د دفاع کوي نه دا د هر مسلمان ذمہواری ده ستا مذهب نه کار کړی دی یار چې مذهب د نه کار کوي نو دنه بس دغه وي اوندا عبارت وایي قدیم افکار به چې راتل د مذهب د ختمولو د لپاره براتل نو مذهبي طبقه به وراباسه دا هغه به ختم شو هغه ختم کړل لیکن مغرب ډیر خيار دي دیو مذهب نه ختموي بلکې ناکاره کړي مذهب د نه کار کوي مولوی صاحبانو خو هغه شان اثر نه کوي کوم چې اثر کول پکار دي مثلا د مذهب هغه اجزاء عبادتګاه منځ انفرادي معاملات مولوی صاحبانو د مذهب هغه اجزاء کم چې هغه انفرادي وی لکه موز ده انفرادي معاملات دي په دوی سي اعتراضات نه کوي بس کوستا خپل خوغه ده رور استا خپل خوغه ده چې په مذهب باندې تعامل کیو کنه کې خو لیکن کله چې مولوی صاحبانو کله چې مذهبي ازادي ده لیکن د مذهب هغه اجزاء کوم سره چې د دیو قوانين چیلنج کیږي او باغه سره د اسلام سربلندي راځي هغه قوانين دیو نه قبلوي د اسلام نظام جهاد معاشي نظام د مسلمانانو مولوی صاحبانو په کم سي زونو سره چې زمنګ سربلندي راځي چې هغه زمنګ خپل معاشي نظام ده معاش چې ده د
ملا د اډو کې حساب لري شه د ملا د اډو کې سړی ته وغه ملا علماء ته دانه شو چته دله مسلمانانو نه معاش اغسته کنه د مسلمانانو په 1 روپۍ تجارت نه کیږي ستا یو مسلمان روپۍ څوک نه قبلې ته د مسلمان نه سیزخ لورته به ډالر راکا دا څونه د افسوس خبره ده چې زه خپل مسلمان رور زما روپۍ نه قبلې زه د مسلمان رور روپۍ نه قبلوم منګه داسې والی مولسبانو دا زمنګ خپل معاشي نظام دا منګ ته نه قبلې دا شانته کې په جهاد سره سربلندي راځي جهاد ته د خپل دفاع لپاره راپاسې کې د دهشتګردۍ نوم به درمان لګي دا د یورپ ټول در پسې راځي حدیث مبارک ده کنه صحابه ته نبی رسول الله و یو زمانہ به راشي دا کافر به یو بل دعوت ورکړي چې راځي په مسلمانانو ورزو صحابه ډېر خپه شو چې اذا الله رسولم ډېر کم یو وینه تاسو به دومره چې د سیلاب د زګ نه بم زیات است وی ولی تاسو ته به وهن ولګي دنیا سره به مینه ها یو بل بلان او تان کوي نه هغه وخت مولوی صاحبانو دنیا په مینه کې اخته یو لان او تان په وړو خبرو باندې منګ یو بل پسې مون نکو یو بل سره ډوډۍ نخرو یو بل د کافر نه بدی غړو کنه غړو دغه وجه دا زمونږ د پسته دا په منګ کې چا دا مستشرقین خواري وکړه یورپ خواري وکړه دا د کتابونه رااله هم پرې تاسو هغه دغه کتاب دغه پړاو کی مولوی صاحبانو موږ لډیر کار پکار دی چې موږ څوک موږ واپس دا قوم په خپل خپل باندې ودرو اله به موږ څه کو ترقی دا کو نو د موږ دوی څه کوي د اسلام چې کوم قوانین دي دوی هغه څه کوي مولوی صاحبانو چې سربلندي پر راځي دا چیلنج کوي ته دې نه پری دي دوی وای په اسلام عمل کوا مولوی صاحب دا سړی را پاسو دوی وای په اسلام باندې عمل کوا خو په کوم پته ور د شي پته ور د مذهب اسلام به عمل کې په تور د مذهب اسلام په تور د دین در سره دوی نه قبلې عبارت وای مسلمانانو دنیا د خپل ځان ته شناخت د دوی نشي برداشت کولای ځکه د اسلام د اصول د هغوی لپاره خطرناک دي جدید مغربي سبق کې خو مذهب موجود دی لیکن هغه دوی د خپل ځان تابع کړی دي کوم عمل چې دوی وایي هغه کوي او کوم عمل سره چې د اسلام سره بلندي راځي هغه نشي برداشت کولای او بیا در باندې دومره اعتراضات وکړي چې څومره څوک د تپوس هم نشي کولای اسلام په تور د مذهب دوی مني در سره خو اسلام په تور د دین مسلمانان نشي بنافس کولای په موجوده زمانه کې اسلام په تور د مذهب موجود دی په تور د دین قائم کولو د ملحدین مسلمانانو نه پریدي په ټوله دنیا کې صرف په یو واحد مملکت دی چې افغانستان په سرزمین باندې اسلام چې نافذ دی په تور د دین نافذ دی لیکن ټوله دنیا بایکاټ کړي کنه دی کړي د دنه بنور موږ څه کمزوري شو د نور موږ کمزوري کېدې شو نشو کمزوري کېدې نو دا مولوی صاحبانو دا دوی د لسه کوي تا ته وي مذهب باندې عمل کوو په تور د څه شي پتور اسلام عمل کو پتور د مذهب نو دا ډیره خطرناک ده مولوی صاحبانو نه هم موجود جدید مغربي فکر د میډیا په ذریعه د سپین نه تور جوړوي او تور نه د سپین جوړوي په مسلمانانو باندې پروپاګاندا کوي او زمون خالص ذهن والا مسلمانانو بیا تصدیق کوي د سیده کنه دا عبارت وای او د هغه الایکار جوړیږي مولوی صاحبانو عبارت د ټولو نه زیات ظالمي هغه د ټولو نه زیات خیر د ټولو نه غټ ظالمانان هم د یورپ والا نه دي زمنګ وسایلو باندې قبضه کړي کنه د مسلمانانو په وسایلو قبضه کړي کنه عراق باندې رالل په څومره مسلمانان شهیدان کړ په افغانستان باندې رالل څومره مسلمانان دوی ته چا دهشتګرد ویلو په لکونو خلک شهیدان کړ لیکن موږ مسلمانان چې خپل دفاع لپاره را پاسې هغه به شي دهشتګردي سوچ چې ټول دنیا نه زیات مظلوم دی هغه د ټولو نه زیات ظالم پیش کوي او دا فکر او فلسفه ډیره خطرناک ده د قدیم فلسفونه څومره فلسفو چې په اسلام حمله کړي دا په ټولو کې زیاته خطرناک ده دا څومره خطر دا د ټولو نه زیاته خطرناک ده مولوی صاحبانو دا وایو چې د مغربي فکر او فلسفي تاریخي دور اخو منګه سنا وضاحت هم کړي خو ان شاء الله دا په تفصیل سره د خیره سبا وایو او په اقوام عالم باندې د الحاد اثرات دي موږ الحاد په جندل تعریفات مو په جندل مغربي فلسفه مو په جندل اوس په ټول عالم باندې بد الحاد څه اثرات دي نو دا ان شاء الله سبا د خیره وایو دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین